مسله دله کوم دا ښه واورو زمونږ ټول عمر نظر په دې حضرت خېټ او په خوراک یاري جیوې چې په لسم محرم دی ښه خوراک پوخ که که نه بس چې ټول کال په ښه خوراک کې ما له یو کس وویل چې استاد جي والله چې دا دروغ دي ما یې ولې وایي ما په هغه ورځ باندې ښه خوراک پخ کړی و وایي ما وی که خیر وي ټول کال به ښه خوراک کوم وایي مړه ټول کال مې دال خوړلي دا ولې وجه دا ده واورئ اوس نقطې ته غوږ کېږدئ حسین رضی الله تعالی عنه د لوږې مړ شوی و شهید شوی و او که په مړه خېټه شهید شوی و د لوږې وفات شوی و که نه د تندې نه وفات شوی و او که تنده ورته نه وه لګېدلې وفات شوی و د تندې د لاسه وفات شوی و دلته وله خلقو جوړ کړو چې ښه خوراک پوخ کوي نو خدای دې په نیکه واړوه ته خو دغه مخالف روان شوې په دغه ورځ روژه ونیسه نبي علیه السلام فرمایي ښه خوراک ونه کړې هغې د لوږې وفات شوي ته دلته خېټه دومره ډکه کړې افسوس دا د مسلمانه په کم روان یې لږ سوچ وکړه زما پلار چې په لوږې نه مړ شي زه به بیا روټۍ خورم زه به ټول عمر کې په مړه خېټه روټۍ ونه خورم حسنین خو ماته د خپل مور و پلار نه زیات خواږه و هغې د لوږې د لاسه تلي ته په مړه خېټه قبر ته ځې نو ته څنګه د هغې سره مینه کوې ده سره په هغه ورځ هم د خېټې غم وي دا زما خبرې بعضې ټایم کې چې خلک اوري ما ته خلک وایي دا نیونی دی نیونی خبرې کوي والله چې زما په دې خبرو سوچ وکړي کور ته لاړ شي یو 10 منټه پیزام ته کښېنه او سوچ پرې وکړه که غلطه وه راشه کمرې ته راتلي استاد جي مړه سې غول دې خوړلي او که صحیح وه نو راته وایه شاباس ښه کار دې کړی